یو ډاکټر دکان کې ناست من یو زرا خزرا نو سر مړی ډېر تور کړی او بنگړي منګړي مچولی پیتی میتی په پوزه کړی نو کمپاوډر یې ورته وایي چې بوډا راځه دننه کېنه نو دا ښځه ورته وایي چې ویلې دننه کېنه دې ویل دا دې بچیا داسې بوډا یې او ټوله داسې ګونجې پنجې وه او ویښته یې تور کړي هغه بابو چې یو ساعت تېر شو نو بیا راغی ویل وجې نه دننه راځه کېنه ویل ښه ځواني کوټی شي بیا دننه ده نو ما اړه کې راغله چې ورته ووایم څه خو مال خدای خبر څوک ده اوس ما ته کنځلې وي نو عزیزانو عرض مې دا و چې که مونږ زړې ډېر رنګونه ورغوي راولګوي خو هغه ځوانېږي نه اوس سړی دی ګیرې له تور رنګ ورکړي ګیره توره کی یا بریتې تورې کی یا سر له تور رنګ ورکړي هلته دی چې مخ ټول چیچړې چیچړې دی خوار شي نو ته په دې ځوانېږي خو نه دا د خدای کار دی چې توره توره به وي چې سپینه سپینه به نن ستا په ملک تاسو دغې نه پاتې تاسو خیمه ده دا جومات کې چې ناست دي روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح وه سار را روان یم یعنې ځینې اتوار ما چې روژه د مور صحیح وه مور دې کله نیولې وه ورشه مور نه دې تپوس بس منډه یې کړه نو تاسو دغې نه پاتې روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح سهارم یو شیخ راغلی ما چې دې ګیرې نه دي ونیستم او د دیوال سره ډچوما ته څه د بزرګ ځای دې د ځان نه جوړ کړو روژه وخوړی روژه وخوړی ټول اسلام دې وخوړو پاکستان حکومتونو خانه دې خرابه روژه وخوړی په یو ښار کې په دې بالا ماڼۍ کې چې 3 ځای کې روژه او کوجۍ ټیک تعالی خبر درو رسید روزه دی ولې مال نه را رسیدل مان دې مال کله خبر راغی ما روزه خبر خلاص روزه وخړې شو روزه وخړې دا ډرامې به صاحب 29 ورځې روزه د چا سي روزه ټول ستاسو کپاره خوړې 29 ورځې وډا ډرامې یو کمپل درشم باندې بده و مسمان نه میاشت راو باسي ابل اورس په محمد خان جمعات کې وری تاسو دا شیخان میخان پوستکی بدن او باسم که محمد خان سے جمعات کې ګری والا گواولی ګری والا ما خو پروسه کال پتا سو ډېر اخبارونه کړ سنور ګنټې الته مونږ ناس یو رانغه چې یم د جمعې په شپه لیدلې ده یم د خالی په شپه لیدلې یا نن چرته ویل یو را په دغه شپه شیبه ګیری والا پیدا شي شیخانم پیدا شي تبلیغیانم پیدا شي امامانم را پیدا شي جمعانی دل التلفو کسوری دل ګیری بدر نو بس نور میاشتو ته ګورئ نه او د اختر میاشت چې دی په دې سپېږمو کې در ننوځي خدای چې د ښځو سپوږمۍ نامه ده که څه بله ده راشي هلته کلمې تېرې کړي سلور ګنټې زمونږ ړپ ړپ وچا جمعې کې اعلانونه لکه د شعبان میاشت چا د جمعې په شپه لیدلې ده د خالي په شپه لیدلې ده یو او د اختر ګوۍ له څومره را پیدا شي خو دا ستاسو شوق نشته که زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر چې دی 1 کروڑ روپۍ اخیستي پټ ګرځي لکه د ګیدړ خر غوږونه ګرځي مال پریدم جو نا مال تمکو کی مورتا ہے پر ٹیلیفون مال تیرے پیرانچ میں رسیاں پا کے تیرے کمبر دا چمڑا میں سر کا تیلا تاسو خبرم نہیں مال برامن ڈکی جانا مولانا سلطا کار دسیش مال رانش زیدی ممبرانو دو تکو زامنو پسی گرزی کونسلر لم ووٹ ورکڑے اگر پسی زی که صوبائی ممبر لم ورکڑے اور پسی زی
د غولو ګروبي جوړ کړي او په سرونه ورته واړوي بې غیرتو څه ایمان ځان کې پیدا کړي په سوټو یې ولئ د غولو په رولو یې ولئ زما کور به پرېوځي والله چې زه د دې ښځې پرېږدم شرم وکړئ حیا وکړئ لږ غیرت وکړئ څوک درته راشي نه مهرونه نه د خرې رورې خو چې خر درته خوله وړپئ بسته ورته متیا دې را پرېږدي دا هغه معززین دي چې چا پرون خپلې ښځې د هندوستان هغه ډم ته وړاندې رسنه کولې او دوی چې کینی نو دوی وایي چې دا مونږ غوندې شریفانو ژوند تنګ دی دا مونږ غوندې شریفان ته شریف یې دله ښځه دې ډم بوی کړه او ته شریف پرېږدم یې نه خو ارمان د ایمان دی نو داسې زور به لاس کې را نه شي چې په هر سړک د سرونو ډوري پراته او نور په خوله دوی شرمېږي نه بې حیا دی قسم په خدای زما دا د کنځلو کیسټ دا خلک واوري وخاندي دا زنتلا کی چی چې ښځه هم وخاندي بیړه دی او دوی سره په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وې نو یو افسر ما ته وایي چې جي داسې شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خوله ته سړی وانه چوي او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که دې خرې ته به ای شرمېدلو ته چې ښه بار په پټو کې پرېږدې او سهار له ګیلې کوي چې د هلکه دا خرونه ورانې ولې کړې نو د خرونه څه ورانې ورانه خوستاو چې خرې دی ولی بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم یو لک صلیل زر پیغمبران ټول په دربار د جناب محمد رسول الله کی درخواست کړي سوئی و یا رسول الله د خپل علم د دریاب نه یو لپخ مونږ لم راکا یا رسول الله کله پنوي نو یو ساس کې خو مونږ لم راکا كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدين جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دا قصیدی بردی مصنف فالج واره د ذات اقدس پشان کې او په عشق کې یو قصیده جوړه اوس عشق خو مونږ اډو پیژنو نه مونږ چې عشق نامه والو ته شیطانت طرف ته خیال لاړ تاسو خیال را عشق څه شي ډولو وایي تاسو ګورا پڑھے لکھے خلک مونږ خو پڑھا لیکھا نه یو دا انګریزي خوان طبقه چې خپلو کې کینی وای مونږه دا پڑھے لکھے چې یو کنه وای دا بجلیګر مولا پڑھا لیکھا نه مولا دی الکه دا مولانا دا مولا دی دوی پڑھا لیکھا هغه چاته وای چې دا د غوي متیاز چاله ډېری وای انګریزي وګوره غوای چې امتیازي کوي په لار داسې انګریزي وګوره او د غوي امتیازي وګوره والله یو برابر تاسو خیال را نو دوی پڑھا لیکھا هغه چاته وای چې چاله انګریزي ډېر ول زه پڑھا لیکھا هغه چاته وایم چې چاله قران ډېر
پڑھا لکھا هغه چاته وایم چې چاته حدیث ډېر وایي. هغه خلق پڑھے لکھے نه دي. زه انګریزي خوان ته داسې شی وایم لکه ترکان، جولا، قصاب، کنه جی اره والا. دا خو یو کسب دی، روټای ګټلو د پاره زده کړی دی. خیال مرغه علم قرآن ته وایي، علم حدیث ته وایي، پڑھا لکھا عالم د قرآن او د حدیث ته وایي. پڑھا لکھا انګریزي خوان او جغرافیې ویل ولا علم په قرآن قربان د هغه چانه چې چاله د خدای جبه ورسي. تا هغه سړي باندې کته فخر د انګریز په جبه کې، زه فخر د خدای په جبه کوم. کته فخر د پیرنګي په پتلون کې، زه فخر د محمد رسول الله په پرتوک کوم. کته د پیرنګي لباس خوښ دی، زما هغه شی خوښ دی چې کوم پیغمبر خوښ کړي. پرتوک ته عربي کې سراویل وایي. پیغمبر په 4 روپۍ پرتوک اغستی او داسې ونیو چپشکه نه مړه ورک کړه. پرتوک یې داسې واغستو او وینیو. صحابه ته یې وویل وی دې ته وګورئ، د دې نه بهتر لباس بل نشته، ځکه چې دې کې ستر دی، پرده پکې ډېره. هغه لباس ډېر اعلی دی چې په چا کې پرده ډېره. زمونږ پړو لیکو سورځې د امریکې تقلید کولو، دا لیونی دلته راځي دا هیپیز، هغې پتلون به داسې و چې هر ځای به پکې ښکارېده. نو دوی هم هغسې د جیم پتلون جوړ کړو، راښکلی لکه دونلیز ټوپک. وروستو به یو طرف ته تلو، مخکې به شرمېدلو شرمېدلو. تاسو پړه لیکئ، پړه لیکه دې ته وایي چې د میلوګانو سر یې پرېږدي. سرونو ته یې وګورئ لکه چرګ نه چې لکۍ وي. شرمېدلو. پړه لیکه هغه چاته وایي چې د چا سر د محمد رسول الله غوندې وي. پڑھا لکھا هغه چاته وایي چې د چا لباس د محمد رسول الله غوندې. پڑھا لکھا هغه چاته وایي چې د چا نشست و برخاست د محمد رسول الله غوندې، د چا خوراک د محمد رسول الله غوندې. د جناب رسول الله یو تالیو دومره لوی تالیو چې 4 کسو به اوچتو، د لرګي جوړ شوی. دومره لوی یا رسول الله وی لوی ځکه جوړ کړي چې په مجلس کې چرته یو مرګره رانه بهر پاتې شي. بیا روټۍ به خوړه ماته کړې، روټۍ لاندې به د اوربشو روټۍ ماته کړه او په د پاسه به د کدو یا د غوښې ښوروا راواړوله. یا رسول الله دا روټۍ ویل بفضل العائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. اے صحابو د بی بی عائشة فضیلت پټولو خزو داسې اوچت دی لکه د ماتې کړې روټۍ فضیلت پټولو روټو اوچت. نن معامله ډونګي دی او چمچي دی او کړنګ کړنګ دی او چوری کانټې دی. پړې لیکې ته د انګریز مقلده، تا نه شه د انګریز تر اوسه. ستا کرتوت د انګریزانو دی، ستا کردار د انګریزانو دی، خوراک دی د انګریزانو دی، لباس دی د انګریزانو دی. سو شو که برای نام تا آزادې، ما تر اوسه پورې ستا آزادي محسوس کړې نه ده. آزادی ما محسوس کړې د هغه ملک دا کوم ملک ته چې ستا د ملک وزیر اعظم پرون تللی او 8 ورځې پکې تېرې کړې. لیدلی به یې د هغه ملک آزادي، د هغې لباس، د هغې کردار، د ملک د ترقۍ اسباب. تا نه وروستو چین آزاد شوی دی، نن یې په دنیا کې ځان درېیم طاقت جوړ کړی دی. ستا 40 کاله وشو چې آزاد دی، تر اوسه تا ټیکنالوژي ونه پېژنده.
دوی چې په خبرو ټیکنالوژي صحیح ټیکنالوژي ټکي خو دې هغه ملک کوي چې کوم ملک خپل جازونه جوړوي، کوم ملک خپل ټینکونه جوړوي، کوم ملک خپل توپې جوړوي، کوم ملک خپل د هوایي بمبارمنټ ساوانونه جوړوي. ټیکنالوژي ټکي خو دې هغه خلک کوي. تا ته ګوره ویا بای مې لیونی شوه په تورجني باټینګر غواړي. ستا میټینګ ما لیدلی دی، ستا مشورې ما لیدلي دي. ستا میټینګ کې بسکټ چې د چا خوله کي هغه د ملک ته پالیسي جوړولی شي. بسکټ خوره تا ملک پالیسي ته ګوره، تا ته ګوره د ملک پالیسي چین جوړوله، د ملک پالیسي روس جوړوي. سپر پاور دی نن په دنیا کې، سپر پاور دی، اور دی استا په سر ولاړ. پر چنار کې ما بل ورځ دی پولیټیکل ایجنټ دا سره تیز وځي دا بجلیګر مولا راغلی په دې ښه مالک بجلیګر مولا سیټم بم دی، بجلیګر مولا سے هډروجن بم دی. تو پدا وای بمونه راغورځي تبه واوري دلته شیعه سنی دي. زه پوهېږم د شیعه سنی په مزاج. واورئ شیعهګانو، واورئ په پلاو غوږونه یې واورئ. که دا اور په دې غره را واورېده او تا بیا د حسین نوم واغستو، راشه دا ګیره مې د سپي په متیازو کړه. که دا اور په دې دیوال را واورېده او تا د ابوبکر او د عمر نوم واغسته، دا ګیره مې بیا په متیازو کړه. فکر وکړئ. ما ته ګورئ، ما ته ګورئ، لکه فکر کوه. نن وخت په ملک کې د فرقه وارانه فساد جوړولو نه دی. نن د ملک د سالمیت خطره ده. یو طرف ته اور ولاړ دی ستا په سر راجیو ګاندھی، بل طرف ته اور ولاړ دی ستا په سر ګوربچوف هم کته. ریګن سره چې خبرې وي نو ریګن سره خبرې په انګریزۍ کې نه کولې، په روسي ژبه کې کولې او منځ کې به ترجمان ناست. ما په خبرو پوهېږم. خپلې ژبې له دومره اهمیت ورکړی، دومره اهمیت چې ریګن غوندې سړي سره په انګریزۍ کې خبره نه کوي. دا اور ستا په سر ولاړ دی. په دې صوبه سرحد کې په هر روډ چې دی تاسو وګورئ د شهیدانو قبرونه وګورئ. نو دی وجه نه زه پوهېږم ستا او زما خدای یو دی. هلکه د شیعهګانو او د سنیانو خدای یو دی که جدا جدا دی؟ ټول ووایي. پیغمبر یو دی که جدا جدا دی؟ قرآن یو دی که جدا جدا دی؟ اهل بیت د رسول د دوی او زمونږ یو شان ایمان دی که جدا جدا دی؟ بیا ستا او زما منځ کې جګړه ده. ولی څه چل دی؟ زه تا هر څه منم، اهل بیت منم، خاندان رسول منم، درود پې په مونځ کې وایم. بیا څه چل دی ستا او زما منځ کې؟ ته ولې ما ته سپک ګورې؟ لوی دشمن د امام حسین روس دی که لوی دشمن سنی دی؟ نه، دا شیعهګان دي، دا دی دوی ووایي. دا فتوا دی دوی ورکی او دا فیصله دی دوی وکړي چې د امام حسین لوی دشمن امریکا او روس دی او که مونږ.